کته دا وای چې زه سره منځونه کوم په دې باندې به زه جنت ته لاړ شم په دې باندې برابر راضي کم او د حقوق العبادو خیال نه ساتي دا خیالي پلوونه دي خورای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل کعبه ته خطاب کوي چې ای کعبه ای دی الله کورا ستا عزت د ستا حرمت ډیر اوچت دی تو یو لوی عظیم کوری د عزت ولا کوری د احترام ولا کوری خو د مسلمان عزت تا نه سو چند اوچت دی والمؤمن اعظم درجه عند الله منك د مؤمن عزت دغه تقدس ډیر اوچت دی تانه دینه معلومه شو چې مسلمان څومره عزتمند دی څومره قدرمند عند الله الله پاک په څومره خفه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د مسلمان زړه خفه که غدس یو کړ لکه بیت الله ورانه کا من اذى مسلما بغیر حق فكانما هدم بیت الله چا چې د مسلمان زړه ودردولو د مسلمان زړه خفه کو غدس یو کړ لکه بیت الله ورانه او موږ په ورځ کې سو زل د الله کور بیت الله ورانه وو ته په ورځ کې سو کسانو زونه دردوي د سو کسانو بیزتی کوي سو کسانو ته سپک ګوري او بیا راشي مسجد ته الله اکبر حنکبه طرف ته مخکې حنکبه خو ته ورانه کړې دی ظالمه اول حنکبه جوړه کا کم کسان دي دردولي دي د کم کسانو زړه دي خفه کړی دی هغوی څه ورشه هغوی نه معافي وغواړه بیا کعبې طرف مخکې به منځونه کوه او که ته دا وایې چې زه صرف منځونه کوم په دې باندې به زه جنت ته لاړ شم په دې باندې برابر راضي کم او د حقوق العبادو خیال نه ساتي دا خیالي پلوونه دي خورای عبد الله ابن ابی ابن سلول مسجد نبوي کې څو کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مخکې صف کې منځونه کړي الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې دا څنګه کې د کم کس درېږي دا ټیک نه دی دا د ستا دشمن دی نو ولې عبد الله بن ابی منځونه نه کولو مسجد ته نه راتللو مخکې صف کې نه ودرېدلو ګیره یې نه وه په هر شي باندې محکمل و خو زړه یې ګانده و زړه یې صفا نه و نو خپل زړونه صفا کې د مسلمان خیال ساتي مسلمان مه بېعزته کوي مسلمان مه رسوه کوي مسلمان مه راټي نو جنتیان یې او که صرف مونځ کوي د بل سیز پروا نه کوي نو خیالي پلوونه دي خوره